و شیخ صاحب شهید شو. ما دا خو ته هر وخت ګپ لګې او داسې خبرې مه کوه یار. یوسف جان صاحب موږ ټول ملګري یو او کومه شکریه چې هغه زما دا کړو ما ته به وي هغه ما ته وي چې په رښتیا شهید شو. صحافت چې کله ما سټارټ کړو هغه سره لومبۍ انټرویو ما کوله نو ما ته یې ویې لکه بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکي مهربانه دی. قدرمنو جنید رحمان یم یو وارې بیا تاسو سره فني پروګرام کې حاضر شوم. قدرمنو دا وخت زه د 400 په سیمه باندې موجود یم. ما سره ترڅنګ تاسو کتلی شئ ذاکر رحمان بھائی را سره هم موجود دی او دا وخت موږ د شیخ ادریس صاحب په قبر کې د قبر سره موږ موجود یو. یقینا دا د جمعې مبارک ورځ هم ده. ذاکر رحمان بھائی هم راغلی، ډېر زیات عوام هم راغلي دي. دې سره د دې په اړه مختصر یو څو خبرې کوو چېرته مزې راځي زموږ سره اوسېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ذاکر بھائی څنګه یې؟ ښه طبیعت ښه دی؟ الحمدلله. ذاکر بھائی ستاسو کردار هم موږ وکتو. شیخ ادریس صاحب شهید چې کله شهید شو د هغې نه بعد تاسو ډېر غټ کردار ادا کو او د کلي هغه دغه مو ادا کو موږ خو ولیدل. خو دا راته ووایه چې په کله جنازې ته تاسو راغلی نو څه مو داسې ناشنا ولیدل د نن ساعته پورې او وینې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستاسو د پیج تاسو د چینل. شیخ صاحب چونکې زمونږ ګاونډي و، زمونږ کلیوالو، زمونږ د 400 زمونږ د اشنغر فخر و، اشنغر نه چې د ټولې دنیا فخر و، نو زمونږ کردار دا جوړېده ایز سوشل اکټیویسټ او ایز صحافي زمونږ دا کردار جوړېده چې د هغه هر یو معمولي چې څومره اپډیټس دي هغه موږ خلک هغې نه خبر کړو. که هغه د جنازې وي، که هغه د دوی د قبر حوالې سره څومره اپډیټس دي. د جنازې خبره تاسو وکړله نو زما د ژوند او څومره چې مشران هم وي چې وایي چې یاره داسې جنازه که چېرته تبه تابعینو کې د چا شوي وي نو به شوي وي، خو لکه دومره تاریخي جنازه او چې ما څه ولیدل یاره یقین وکړه زما مزغو پې کار نه کو، نه ډرون راغېشته، نه زمونږ د ماتې ګوډې کیمرې راغېشته، یو شي هغه نه راغېشته. هغې وجه دا ده چې هغه د 30 لاکو نه بره خلک وو زما د اندازې مطابق، او چې کم خلک په لارو کې هغه د علاوه خبره کومه، کم خلک چې لارو کې روډونه بند وو که نه نو جنازه خو تاریخي وه. زمونږ بیا دا شیخ چې کم دی نو دا خو د دنیا واحد شیخ وګرځېده چې دومره غټه جنازه وشوه. د ډېرو اکابرو ښېښې جنازې شوي دي، محتمم باباجي، شیرګړه، شوډاګو باباجي، خو لکه د دې شیخ چې کومه جنازه وه نو زما په خیال چې او ما چې وکتل نو محسوسېده دا چې خلک وایي یاره فرشتې راځي. بابا چې داسې کتل خدایه پاکه دا څه دي؟ دا خلک د کوم ځای نه راغلي؟ دا خو 400 بوز دا ځای 450 جربه تقریبا ایټلیسټ دا ځمکه ده، په دې کې خلک نه راځېدل. ذاکر بھائی دا راته چې کله د شیخ ادریس صاحب شهادت نه خبر شوې هغه ټیم څه احساسات وو؟ یاره جی زه ملګري راته رنګ وکړو چې یاره ته خبر یې که نه؟ ما له سوشل میډیا کتلې نه وه. ما نه زه خو خبر نه یم د څه نه و شیخ صاحب شهید شو. ما دا خو ته هر وخت ګپ لګې او داسې خبرې مه کوه یار د څه کې. هغه ما ته وی چې په رښتیا شهید شو. تاسو یقین وکړئ چونکې زمونږ خو ګوره دغه خو هر څوک محبین وو که نه، خو ایز صحافي چې کله به هغې سره موږ میلاوېدو د هغه به بچې یا دا که نه د صحافت چې کله ما سټارټ کړو هغه سره لومبۍ انټرویو ما کوله نو ما ته یې ویې لکه ذاکر رحمانه تا دا کار کله نه شروع کړی دی که نه؟ هغه خوش طبیب یې کوله نو ډېر انټرویوز هم کړي، ډېر ناستې هم کړي، د هغه په محافلو کې د هغه مجالسو کې ډېر هم ناستې کړي، خو د هغه خبر داسې و چې زما زه کېناستم سایډ ته شومه چې یاره دا شیخ صاحب شهید شو. سوشل میډیا ته لاړم نو هغه واقعي چې هغه د شهادت په اعلی درجې باندې فایز شوی و. نو دغه زما د زندګۍ زه به وایم چې ډېره توره ورځ وه، دا د ټولې پښتونخوا دپاره ډېره توره ورځ وه، زموږ د ټولې دنیا دپاره چې کوم شیخ محبین دي دنیا په ګوټ ګوټ کې د هغوی دپاره ډېره زیاته توره ورځ وه. نو زما په خیال چې زه بس راپرېوتو ته جوړ شوي وم، ما ځان کنټرول کو، زه کېناستم نو دغه خبر چې مې لو شو نو دا زما د زندګۍ یو ډېر تریخ خبر و او دا به همیشه زموږ زما د ماضۍ حصه وي. ذاکر رحمان بھائی دا راته چې شیخ ادریس صاحب سره اخري ملاقات کوم ځای کې شو؟ د هغه کومه داسې خبره ده چې تا ته اوس هم یادېږي او هغه تا خفه کوي؟ شیخ صاحب مونږ پروګرام و سکول کې نو ما ورته وی راځئ به وایي ټیم را سره نشته. ما نه جي راځئ به زموږ ته یوسف جان صاحب زموږ صحافي ورور هغه ته ما ویلي نو هغوی هم راتلل او دغه شان شیخ صاحب ما ته وی ته ډېر زورور یې جي بس ما یې راځئ به خامخا وایي لږ ساعت له ما یې به صرف
دعا تحضیري وکړې که نه. بیا ورپسې زه رالم چې کله موږ بوته سکول ته ما ته وایي ته ډېر زورور یې وایي ګوره سره پذیري به کوم او په ګاډي کې ورسره زه ناست وم دا خبره یې کوله. چې لاړو هلته کې کافي ټایم تېر کړ ډېر غټ تقریر یې مو وکړو. یوسف جان صاحب به موږ ټول ملګري او کومه شکریه چې هغه زما ادا کړو ما ته به یې ویې هلته یې دا ووایي دا ذاکر رور که نه دا ذاکر رور داسې یا دا ذاکر رور داسې او دی ډېر محنت کوي او دا نو هغه چې کوم تعریفي کلمات دي زما دپاره هغه زما دپاره سرمایه ده اساسه ده او هغه به همیشه ما سره وي. د هغه کومې دعاګانې موږ ته کړي دي ډېرې سپیشل دعاګانې دي هغه زه اوس ویلی نه شم خو د هغې قبولیت چې کوم دی هغه موږ کتلی هم دی چې هغه الله تعالی موږ ته په دنیا کې دلته کې ښودلې هم ده چې د هغې دعاګانو کې څومره پاور و څومره د هغه کې مینه وه. زه وایم که نه دومره د مینې ډک شخصیت زما لپاره ټول قابل احترام دي خو داسې شخصیت چې هغه هر وخت په خوله کې خندا تندي کې ګونجې نه دا ما یو شیخ ادریس صاحب لیدلی دی چې دقه مرد میدان و. ذاکر بھائی اخره کې دا وخت ډېر پښتانه ګوري خپلو پښتنو ته به څه میسیج ورکول غواړئ د علماو حوالې سره؟ علما قدر پکار دی کوم توهین چې وشو شیخ صاحب څو ورځې مخکې او هغه چې کوم ټرولینګ وشو په سوشل میډیا باندې نو زه وایم چې هغه به هم هغه خلک په همدا یاد ساتي او زما په خیال چې د دې څنګه چې شیخ صاحب لاړو داسې ټول خلک به د یو نه یو ورځ مري نو زه وایم چې الله تعالی به هلته هغه د هغې بالکل هغه به تپوس به کېږي هغه به زه دا وایم چې د علماو د خپل طلبو د دې ډېر قدر کوي. دا ګوره بغیر تنخواه ستا د جومات چوکیداران دي ستا بچي ته اذان دی کوي ستا جنازه دی کوي لکه خدای مسلمانه ستا د هر محفل ستا روغه دی راولي نو بیا دغې علماو پسې بدې ردې ویلو بیا دومره شیخ پسې تاسو بدې ردې چې کله چا په خر سور کو چا په سپي سور کو د دغې نه څو ورځې نو زه وایم دغه شیخ به څومره خفه و په دغې ورځو کې یقینا ډېر به خفه و خو یې ویلی نه شو ډېر ګیلمن تللی دی ډېر خفه تلي موږ نه یقینا چې دغه قام نه دغې خلکو نه چې چا د شیخ صاحب ټرولینګ کړی په سوشل میډیا ډېر خفه تللی دی ګیلمن تللی دی. نو مهرباني وکړئ داسې عالم زموږ نه بل ګیلمن لاړ نه شي لوی شیخ و زه ته یم زینت المحدثین لقب په شیوخو کې ته ماته چاته وښایه چې چاله ورکړی شوي نه دی ورکړی شوی که نه زینت المحدثینو د ایشیا عظیم خطیبو زه راته وایم د ایشیا عظیم دویمه د نن زمانې امام بخاري د نن زمانې امام شافعي د هغه له زه څه ونه وایم هغه کې هغه کمالات وو که نه چې هغه د نن زمانې ولی الله. ډېره زیاته مننه قدرمنو یقینا دا ذاکر رحمان بھائی سره مو خبرې وکړې دا ویډیو چې درنه څومره هم کېږي د خپلو ملګرو سره لازم شیر کړئ کمنټس کې خپله رایې ضرور راکړئ د راتلونکي پروګرام پورې راکړئ اجازت چرته هم چې ښاد او باد اوسئ. والسلام.